من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زما محترم ومعزز مسلمانان ورونو دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين حمد وثناء وجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باني درود وسلام نبعد. زما معزز الله رب العالمين چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندگی ده. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا ته رالیږلیو نو خپل مقصد او غرض رانه اخلي. هغې نه بعد بیا په دې دنیا کې چې کم موږ محنت کړی دی، کم کوشش کړی دی، کم جدوجهد موږ کړی دی، د هغې جدوجهد امتحان هغه الله رب العالمین زموږ نه اخلي. لکه څنګه چې په دې دنیا کې موږ یو یونیورسټۍ کې یو مدرسه کې سبق ووایو 3 میاشتې 4 میاشتې، هغې نه بعد هغه موږ نه ششمایي امتحان اخلي. نو همدغه شان دی هغه ششمایي امتحان الله رب العالمین موږ ته د دې دنیا د کوشش، د دې دنیا د جدوجهد، د دې دنیا د محنت د هغې دپاره دا قبر زموږ امتحاني مرکز دی چې دا دلته موږ نه الله رب العالمین د دې د دنیا کم جدوجهد کم کوشش چې موږ کړی د هغې امتحان زموږ نه اخلي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو مؤمن بنده د قبر کې کېښودلی شي او فرشتې ورته راشي او تپوس ترې نه کوي چې من ربک، ما دینک، من نبیک. الله رب العالمین په موږ باندې دومره رحیم او کریم دی چې دغه سوالونه یې هم موږ ته راوښودل. خدا یې راته وویلې چې انسانه په دې خبره باندې غره نه شي چې یاره به 3 سواله دي او زر تر زره به وکړمه او آسان سوالونه دي. نه، بلکې الله رب العالمین دغه 3 سوالونه زموږ د زندګۍ د محنت، زموږ د زندګۍ د کوشش سره تړلي دي. که کوم انسان دغه کوشش او دغه محنت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې تیر کړی وي نو دغه 3 سوالونه به په آسان طریقې سره به حل کړي. او که چېرته دغه 3 سوالونه د انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې نه تیر کړي نو دغه 3 سوالونه د هغې دپاره وبال جان ګرځي. زما محترمو، ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دی قبر کې کېښودلی شي، نکیر او منکر ورله راشي او تپوس ترې نه کوي. نو چې تپوس وکړي من ربک، ما دینک، من نبیک، که د انسان دغه کوشش او دغه محنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې تیر کړی وي نو دا صحیح جوابونه به ورکړي چې ربي الله، دینی الاسلام و نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که کوم انسان دغه زندگی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې نه تیر کړي نو دغه 3 سوالونه هغې دپاره وبال جان ګرځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کافر بنده، منافق بنده هغه چې کله د قبر کې کېښودلی شي او دا ملایک ته تپوس کوي نو ته من ربک چې دا ورته ووایي هغه ورته چې ها لا ادري، ما ته خو پته نشته دی، دې خلکو به چې څه ویله ما به هم هغه شی ویله. چې بیا یې تپوس وکړي ما دینک، دا وایي ما ته څه پته ده.
بیا چې ورته تپوس کې من نبیک دا وایي چې زه ته نیم خبر خو دې خلکو به چې څه ویله هغه به ما هم ویله. نو دغه قبر زما محترمو زمونږ د آخرت د زندګۍ دپاره زمونږ د هغه د بقا د زندګۍ دپاره اوله پوړۍ ده. ځکه عثمان رضی الله عنه به چې کله به دا قبر تیارېدو دې ته به چې کېناستو نو سخت به یې وژړلې. صحابه به تپوس وکړو چې امیر المؤمنین ته ولې جاړې؟ د جنت تذکره درته کېږي، د جهنم تذکره درته کېږي، نور د الله رب العالمین د نعمتونو تذکره درته کېږي، په هغې کې ته نه جاړې، خو چې کله قبر ته کېنې نو جاړې. نو عثمان رضی الله عنه جواب واورئ زما محترمو. هغه ورته هم دا وایي چې دا قبر دا د اول پوړۍ د منازلو د آخرت نه چې په دې کې ته پاس شوې نو ته پاس یې، او چې په دې کې ته فیل شوې نو مخکیني منزلونه تا ته بیا څه دي سخت دي. ځکه زما محترمو چې کم یو انسان دغه درې سوالونه ښه په اسانۍ سره ښه په سهولت سره پاس کړي نو حدیث کې راځي وایي الله رب العالمین به ورته وایي چې دې ته د جنت کړکۍ کلاوه کوي، دې ته د جنت بستره خوره کوي چې دا په هغې کې په آرام سره سملي، تر دې پورې چې حدیث کې دغه الفاظ راغلي دي چې نم که نوم العروس. وایي دغه شانتې وده شه لکه چې د واده اوله شپه باندې سړی چې څنګه په خوشحالۍ په دغه باندې وده کېږي، وایي دغه شانتې وده شه. نو چې کوم انسان د دې سوالونو جوابونه صحیح ورنکړل او دا منظر یې صحیح نه کو نو حدیث کې دغه الفاظ هم راغلي دي وایي چې د انسان دپاره الله رب العالمین د جهنم کړکۍ کلاوه کړي او د اور بستره ورته واچوي چې تر قیامته پورې هغه چې دی نو په دې اور کې دلته قبر کې سوځېږي. زما محترمو دا بعضې خلک داسې دي چې د دې قبر د عذاب نه منکر دي، خو دا صحیح خبره نه ده زما محترمو. بلکې الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. دغه قبر عذاب دا الله رب العالمین د مغیباتو نه یخی دی، چاته ښودلی نه دی، چاته ښکاره کړی نه دی. او ورسره دا هم موږ ته فرمایي چې اعدت للمتقین، دا جنت او دا الله رب العالمین کم نعمتونه دا چې دی نو متقیانو له تیار کړي دي. متقي څوک دی؟ هغه انسان دی چې یؤمنون بالغیب، چې په غیب باندې ایمان راوړي. په هغه مغیباتو کې زما محترمو دا د قبر عذاب، د قبر سختی، د قبر مشکلات دا په دې مغیباتو کې الله رب العالمین اچولې ده چې بیا په دې کې به د انسان هیڅ قسم خیال نه ساتلی کېږي. او الله رب العالمین موږ ته دا هم فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر انسان د مرګ سکون کې دی چې مرګ وسکي نو دې ځای ته به راځي. زما محترمو دغه پوړۍ دغه ځای دا زمونږ او د الله رب العالمین سره د ملاقات یو سلسله ده، یو ځای دی چې انسان کله دې ته راشي نو الله رب العالمین سره به ملاقات کېږي او الله رب العالمین خواله به ورځي. الله نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ته دغه ځای آسان کړي او دغه منزل دې الله رب العالمین په موږ باندې په خیر خیریت سره تیر کړي. دې وجې نه زما محترمو الله رب العالمین بیا فرمایي چې سید قبر عذاب د قبر د مرګ دغه تا ته میلاو شو، ذایقه تا وسکله، خو یو خبره یاد وساته چې انسان د دې قبر د عذاب نه، د دې سختۍ نه، د جهنم د اور نه هغه بچ کېږي. خو کامیاب هغه انسان دی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. دنیا کې هم هر قسم کوشش کو، دنیا کې هم هر قسم مهنت کو چې یاره داسې کار وکړم چې الله رب العالمین راضي شي، داسې کار وکړم چې ما ته نفع ملاوه شي، داسې کار وکړم، داسې کاروبار وکړم چې په هغې کې ما ته ګټه ملاوه شي او زما ژوند ښه شي. خو الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې کامیاب انسان دا د دنیا کامیابی نه ده بلکې د دنیا کامیابی خو دا تیریدونکې ده چې انسان باندې مرګ راشي. تاسو وګورئ د دنیا کې ښه مالداره سړی به، ښه عزتمند سړی به، ښه جاه و جلال والا سړی به، ښه ځمکې به، ښه دولت به، ښه بلډینګونه به، ښه ګاډي به ورسره، خو چې کله مړ شي او د قبر ته راځي نو صرف څه شی لږ شانتې کفن هغه د مقدر ګرځېږي، هغه ګاډي، هغه بلډینګونه، هغه ځمکې، هغه ټول د دې دنیا کې ترنه پاتې شي. نو کامیاب څوک شو؟ کامیاب هغه انسان شو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، چې د جهنم نه ویستلی شو او جنت ته داخل شو، دغه انسان چې دی نو کامیاب دی. کامیابی تاسو وګورئ هغه الله رب العالمین موږ ته بیان کړې ده، خو دا به موږ ته څنګه ملاویږي زما محترمو؟ دا کامیابي به موږ ته څنګه ملاویږي؟ دا کامیابی مونږ ته الله رب العالمین خودلې ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې ملاویږي. نن سبا خو مونږ ډیر کارونه کوو، نن سبا خو مونږ ډیر اعمال کوو،
خو داسې اعمال چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی شوی دین په هغې کې موجود نه وي. الحمدلله الله رب العالمین مونږ ته غوره مسلک را نصیب کړی دی، غوره دین الله رب العالمین مونږ ته را نصیب کړی دی. په دې کې هر عمل هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دین او د الله رب العالمین او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودل شوی شریعت د هغې موافق او د هغې په اجر او په ثواب کې موجود. زما محترمو په کار دا دی چې موږ کوم عمل کوو په هغې کې دې خبرې ته سوچ وکړو چې آیا دې کې الله رب العالمین موږ ته حکم کړی دی او که نه دی کړی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د الله رب العالمین محبت موجود دی، د الله رب العالمین تابعداري پکې موجود ده. ځکه الله فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اے انسانانو که چېرته تاسو دا خبره غواړئ چې الله رب العالمین تاسو سره محبت وکړي، کم انسان داسې دی چې هغه نه غواړي چې الله د هغه سره مینه او محبت وکړي؟ هر انسان دا غواړي، د هر انسان دا ارمان دی، د هر انسان دا خواهش دی چې الله رب العالمین داسې انسان سره محبت وکړي. او چې د الله رب العالمین محبت چاته نصیب شو نو هغه کامیاب دی، هغه فوز او اجر هغه حاصل کو. هغه چې کوم دنیا ته د راتګ مقصد و دا 50 کاله 80 کاله 100 کاله زموږ چې کوم ژوند دی هغه د هغې کامیاب او په اجر او په ثواب کې لاړو. زما محترمو نو هغه څه شی دی الله رب العالمین خپله فرمایي چې فتبعوني، د دې رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري، د دې خیال ساتل کوم حکم چې ده کړی دی، کوم اجر چې موږ د اعمال بیان کړي دي د هغې په لار باندې روان شو. ځکه الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا کو او ملائکو ته دا وفرمایل چې دې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، ټولو سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړله. بیا الله رب العالمین د آدم علیه السلام جنت ته بوتلو او جنت کې تینا د ونې خوراک تی وشو. بیا الله رب العالمین دې دنیا ته راولېږلو. دلته دنیا ته د رالېږلو سره سره الله رب العالمین آدم علیه السلام ته یوه خبره کړې وه. هغه یوه خبره څه شی و زما محترمو؟ دې خبرې ته لږ توجه وکړئ، دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ. هغه یوه خبره چې الله رب العالمین ښودلې وه هغې ورته دا ښودلی و چې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تاسو وګورئ زما محترمو الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی، کوم شریعت راوړی دی، په هغې باندې عمل کولو سره، په هغې باندې تګ سره د الله رب العالمین محبت ملاویږي، د الله رب العالمین رضا او خوشنودي به ملاویږي او د انسان چې کوم ژوند دی، کوم مقصد دی هغه پې حاصلېږي. څه یې ویلې؟ او دا قبر چې کوم مونږ وینو نن زمونږ دا مور دا لاړه سبا زمونږ نمبر دی چې دې ته به مزو زما محترمو د دې قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره، د دې قبر د سختۍ نه د بچ کېدو دپاره موږ ته الله رب العالمین دا وښودل چې آدم علیه السلام ستا ته زما د طرف نه به یو قاصد، یو رهنما، یو استازی هغه به راځي او هغه به تا ته زما دین، زما احکامات، زما شریعت، زما طرف ته د راتګ لاره، زما د خوشنودۍ د حاصلولو لاره هغه به تا ته ښیي او هغه به ته زده کوې. که چېرته تا په هغې باندې عمل وکړو، په هغې باندې روان شوې نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مفسرین فرمایي چې الله رب العالمین دلته دا دوه کلمې ولې وښودلې چې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ دا دې وجې نه زما محترمو تاسو دې کلمې ته لږ سوچ وکئ چې فلا خوف دغه سان انسان باندې به یره نه وي، کوم ځای کې به یره نه وي، په دې قبر کې به یره نه وي. لکه تاسو وګورئ کنده راوی کنستله مړی پکې کېښوستلو، د پاسه به خښتې واچولې، خښتو سره چې دی نو خټی پې وواله، خټې نه بعد داسې پرې نه خوستو بلکې څونه منونو خاوره تاسو وګورئ څونه منونو خاوره په هغې باندې غورځولی کېږي. نو دا د تیارې ځای دی که نه دی؟ دغه د تیارې ځای نه چې بچ کېږي نو الله رب العالمین فرمایي چې تابعداري د چا وکړه؟ د پیغمبر وکړه. تابعداري د چا وکړه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. نو د دې تیارې ځای نه، د خوفناک ځای نه، د دې د یرې ځای نه د به الله رب العالمین تا په امن کې وساتي او تا نه به هغه یره ختمه کړي. ولا هم یحزنون او غمجنه کېږي به نه. څنګه به نه غمجنه کېږي؟ د آخرت ځای هغه ډېر سخت او د غمجنې ځای دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د آخرت تذکره وکړله چې دا انسانان به د دې قبر نه بربند ابله خپې ناسونه ته به راپاسولی شي،
زمونږ مور بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه تاسو کې چې د الله رسوله دا خو ډیر یو شرمناک ورځ وي، دا به یو دغه ورځ چې انسان به بل انسان ته ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عائشه دا داسې ورځ ده چې انسان به په خپل اعمالو کې په خپل ځان کې به ډوبي چې یاره یو نیکی راته ملاو شي او زه بچ شم، یو نیکی راته ملاو شي او بچ شم. خپل مور، خپل پلار، خپل ښځه، خپل بچي، خپل مال دولت، خپل ځمکه، خپل بلډینګ، خپل ګاډي، دا ټول به د الله لپاره وقف کړي، خو هلته به څه په کار نه راځي زما محترمو. ځکه الله فرمایي چې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د هغه د قیامت د سختۍ نه، د هغه د ورځې د حشر د سختۍ نه چې ځان بچ کې، هغه خفګان نه، هغه پریشانۍ نه چې ځان بچ کې، نو څه وکړه؟ فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دغه استاد چې ما ته درلېږلی دی، دغه قاصد چې ما ته درلېږلی دی، دغه رهنما چې ما ته درلېږلی دی، د دې رهنما خبره ومنه، د دې رهنما په لار باندې روان شه، دې چې کوم دین تا ته ښودلی په هغې باندې روان شه. موږ څه کوو زما محترمو؟ موږ دا کوو چې اعمال کوو، دې ته نه ګورو چې په دې کې د الله څونه حکم دی، د پیغمبر څونه حکم دی. بس د خلکو د خوشحالولو کار کوو، د دنیا د خوشحالولو کار کوو چې یاره دا خلک به څه وایي، افلانې کار دی ونه کړو دا خلک به راته څه وایي، افلانې کار دی ونه کړو دا خلک به راته څه وایي. د خلکو پسې چې مونږ ګرځو نو مونږ د جهنم اینده ګرځېږو زما محترمو. ځکه الله رب العالمین موږ ته دغه خبره وکړله چې انسانانو که د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ښودلی شوي دین او د هغې د احکاماتو په طرف روان نشو، نو الله رب العالمین داسې جهنم تیار کړی دی، داسې اور تیار کړی دی چې هغې خشاک څوک دی؟ د هغې خشاک مونږ انسانان یو، د هغې خشاک څوک دی؟ دغه کاڼي دي زما محترمو. په دې کاڼو باندې او په دې انسانانو باندې په مونږ باندې به الله رب العالمین دغه اور بلی. نو ولې مونږ دغه شانتې کارونه وکړو چې په هغې کې د الله حکم نه، په هغې کې د پیغمبر حکم نه؟ ځکه الله رب العالمین فرمایي چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله. کم انسانانو چې د پیغمبر حکم ومنلو، د هغې په لار باندې روان شو، په هغې باندې عمل وکړلو، نو هغه داسې شو چې د الله رب العالمین حکم یې وکړو. او چې د الله رب العالمین اطاعت او د الله رب العالمین تابعداري ته وکړله، نو الله فرمایي چې فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین واولئک رفیقا. دغه هغه کسان دي چې الله رب العالمین په دې باندې احسان کړی دی، په دې باندې نعمت کړی دی، او دیو به د قیامت په ورځ باندې د انبیاو سره، د شهداو سره، د نیکانو خلکو سره به الله رب العالمین را پاسي. او دا غوره ملګری د الله رب العالمین. چې کوم آیات ما ولستو په دې کې هم الله رب العالمین فرمایي چې کله د الله رب العالمین معیت او د الله رب العالمین دوستانه، د الله رب العالمین محبت، د الله رب العالمین تابعداري د انسان ته ملاوه شوله، نو بیا څه شی کېږي؟ الله رب العالمین به هغه جنت چې کوم موږ ته تیار کړی دی، هغه د نعمتونو ځای چې الله رب العالمین موږ له تیار کړی دی، هغه زموږ مقدر ګرځېږي. او که چېرته موږ دې نه غافله شو او په دې باندې روان نشو، نو بیا دا قبر چې کم د سخت ځای دی، کم چې دلته د اعمالو او د زمونږ د دې ژوند د جدوجهد، زمونږ د دې ژوند د اعمالو حساب به کېږي، د هغه سوالونو جوابونه بیا موږ نشو ورکولی زما محترمو، او نه د هغې سوالونو صحیح جواب ورکولی شو. ځکه بیا به موږ ته د جهنم کړکۍ کلاوه شي، موږ ته به د جهنم بستره واچولی شي، موږ به په دې کې سوځېږو. او چې کوم اعمال والا او نیکوکار خلکو هغه به دا ارمان کوي چې الله دا قیامت زر قایم کا چې موږ هغه نعمتونه چې موږ له تیار کړی چې هغه وینو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان دی قبر کې کېښودلی شي او هغې نه دا ملایک تپوس وکړي او د هغه صحیح جوابونه ورکړي وله، نو دا ملایک ورته وایي چې وګوره انسانه تا په دې ژوند کې په دې دنیا زندګۍ ښه طریقې سره تېره کړې وه، الله رب العالمین د جهنم کړکۍ ورته کلاو کړي، ورته وښیي چې وګوره دا جهنم ستا مقدر و، دا ستا ځای و، خو تا چې دی نه په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې ده، الله رب العالمین چې کم دین را لېږلی او کم پیغمبر را لېږلی او د هغې خبره دې منلې وه، دا جهنم ځای ستا نه شو، د جنت کړکۍ ورته کلاو کړي، ورته وایي چې دغه ځای ستا مقدر دی. خو دا په څه باندې ملاویږي زما محترمو؟ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعداري او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اطاعت ملاویږي. او که کوم انسان
نیک اعمال په دنیا کې نه کړي او په دې دنیا کې خپل جدوجہد کوشش نه کړي او هغه چې کله دې قبر کې خوستل شي دا هغه نه چې تاسو شي هغه وته چې ها لا ادري اقول ما يقول الناس ما ته هیڅ پته نشته ده ما خو هغه څه ویل چې کوم بدی خلکو ویلا نو بیا ملائک ورته د جنت کړکۍ کلاوي کې وته وای چې وګوره کتا کچرته نیک اعمال کړي وي او دا ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د تیر کړي وي نو دا جنت دا ستا مقدرو دا غستا زیو خو تا دنیا په تاویل ماویل باندې اخو دغه خبرو باندې هغه تیر کړل کم خلکو به چراغ مليان به تا ته چرال د دین احکامات به تا ته بیان کړل سحر مانځنه بعد به درس کې دوه هغه ته موږ نه کېناستو هر زیارت شبي جمعه به کېدل هغه ته موږ نه کېناستو په دین احکامات باندې موږ ځان نه پوهه کولو بس د دنیا پسې نختی بو چې دا دنیا ما ته څنګه ملاوي شي دنیا ز څنګه حاصله کما دا دنیا څنګه ما ته حاصله شي دا دی غم کې موږ نختیو چې کله به موږ ته ویل شو چې یاره راشه جمعه ته ذکر کیږي جمعه ته راشه د الله رب العالمین دین بیانېږي د الله رب العالمین شریعت بیانېږي نو موږ به دا خبره کوله چې دا مولایان وزګار دي بل کار نشته دي نو دا جنت ستاسو الله رب العالمین د دې جنت ته ترويستلی بیا وته د جهنم کړکۍ کولاو کې ته وګ دا زستا مقدر دي او د هغه زینه وته بستر خورش زما محترمو نو لک سوچ پکار دي د خبرو ته دې طرف ته سوچ پکار دي انسان غافل کېدل نه دی پکار ځکه الله رب العالمین مونږ ته پیغمبر هم را لګل دي الله رب العالمین زمونږ د کامیابی زمونږ د رهنمایي د لپاره قران کریم هم را لګل دي زمونږ ته بار بار دا خبره کوي چې انسان ټیک د ته ګناهګاری ټیک د ته خطاکاری خو د ګناه او د خطا زه هغه څه شه دي الله رب العالمین طرف ته راتګ دي الله نه سوال کول دي الله رب العالمین ته استغفار کول دي د الله رب العالمین نه غوښتنه کول دي ځکه زما محترمو که موږ دا وایو چې یاره موږ توبه وباسو خو بیا هم دې ګناه طرف ته زموږ دغه کېږي بیا هم دې ګناه طرف ته راځو نو دا شیطان الله رب العالمین دا زموږ سره تړلی شوی دی زما محترمو ځکه الله رب العالمین سره د وعده کړې وه چې الله ماله د قیامته پورې مهلت راکړه چې زه دا انسانان ستا ګمراه کړم نو څه وته ویلو څه خبره وته کړې و شیطان دغه خبره وته کړې و چې لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين اے الله دا انسانان دا ستا بندگانان دې ته به زه د ګناه عمل دې ته به زه د جهنم د تګ عمل دې ته به زه د دیو د خسران او د دیو د تاوان عمل هغه به نه کوي او د ثواب په نیت باندې به پیش کوم لکه تاسو وګورئ د دنیا کې موږ هر هغه عمل کوو چې کله بیا مولیان موږ د هغې نه منع کړي نو موږ ولې دې کې ثواب نشته څه وایي دا ښه کار نه دی څه دا خو صحیح کار دی دا خو صحیح عمل دی دا مولا موږ ولې د دې نه منع کوي خو نه زما محترمو چې کله موږ دین وګورو کله موږ شریعت وګورو کله موږ د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احکامات وګورو هغه عمل هغه مکمل د هغې نه خلاف وي خو شیطان هغه د الله سره کوم وعده کړی و چې لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين دغه بد عمل دغه د جهنم د تګ عمل دا به زه د انسان ته چې دی نو ښایسته کومه د ثواب په نیت به پیش کومه دا بیا چې ثواب په نیت کوي نه بیا څنګه د هغې نه به توبه او استغفار کوي د هغې نه به څنګه چې دی نو دا الله رب العالمین طرف ته به راځي ځکه د نیت کې خو دا خبره موجود ده چې دا خو د نیکۍ عمل دی دا خو د ثواب عمل دی دا خو د الله رب العالمین د خوشحالولو د الله رب العالمین د رضا کولو عمل دی زما محترمو بیا الله رب العالمین ورته څه وویلې الله رب العالمین ورته دا خبره وکړه چې الا عبادک منهم المخلصین زما نیکوکار بندگان زما هغه بندگان چې کوم پیغمبر ما را لېږلی دی هغه باندې عمل کولو والا په هغې په دین باندې عمل کولو والا دغه انسانان به ستا د دې وسوسې نه ستا د دې دوکې نه ستا د دې ګرفت نه هغه به بچ کېږي نو اوس دې موږ خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې یاره موږ هغه اعمال کوو چې په هغه په د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین او شریعت کې موجود دی او که نه دی موجود یا په هغه عمل باندې روان یو چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی دی او په هغې باندې هغه موجود دی او هغه اعمال کوو د خپل ګریوان کې لږ سوچ پکار دی که چېرته موږ په داسې طرف باندې روان یو چې هغه زموږ د تاوان او زموږ د خسران سبب ګرځېږي
نو زما محترمو په کار دا چې موږ د هغې نه ځان وساتو او که په داسې طرف باندې روان یو چې هغه زموږ د کامیابۍ او زموږ د فلاح او زموږ د نجاح ذریعه ګرځېږي نو هغه موږ کلک ونیوسو زما محترمو ځکه په دغسې اعمالو کې هغه زموږ کامیابي ده او کامیابي الله رب العالمین موږ ته وښودله چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کامیابي څه شی ده هغه ده چې انسان الله رب العالمین د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي ځکه زما محترمو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان جهنم د چې الله رب العالمین اخرنه انسان چې راوباسي نو د بهر یو ونه به په هغې پورې به سره کښېنئ هغه به ورته چې الله ما لږ د جنت دروازې ته خو مې بوځه هغه به الله رب العالمین به ورته وایي چې ښه نور خو به څه نه غواړې که نه او نه غواړم چې الله رب العالمین جنت دروازې ته یې بوځي او بیا ورته هلته یې کښېنئ بیا دا انسان خو حریص دی چې دننه جنت ته وګوري هغه نعمتونه او هغه اسایشونه او هغه خوشحالیانې نو دا انسان به بیا ورته وایي چې الله ته خو لږ ما دې دروازه باندې نه باسه نو الله رب العالمین وایي ګوره تا ما سره وعده نه وکړې چې زه به نور څه نه غواړم بس دغه شی به غواړم الله رب دا انسان به دی چې الله ته خو رحیم کریم او موږ ګناهګار بندګان یو دا نعمتونه زموږ نه کله کتلی شي نو الله رب العالمین به هغه نور هم بوځي جنت ته به داخل کی نو چې جنت ته داخل کی جو ته وګوري نو ته وایي چې الله دا خو دومره ډک دی زما خو پکې ځای نشته دی وګورئ زما محترمو دا هغه آخرنی جنتی دی چې الله رب العالمین ګناهګار انسان دی او جهنم نه یې ویسته او خپله سزا یې وسکله خو صرف یې څه ویلې دی کلمه د شهادت یې ویلې ده نو الله رب العالمین به ورته ووایي چې زه لاړ شه دنیا او د دنیا عمره دوچنده زه ستا په دې جنت کې شوم دا هغه آخرنی جهنمی هغه آخرنی جنتی هغه ته الله رب العالمین دومره نعمتونه ورکوي نو لږ محنت پکار دی په دې دنیا کې لږ کوشش پکار دی په دې دنیا کې لږ هغه اعمال پکار دي چې په هغې باندې الله رب العالمین رضا کېږي او که نه موږ صرف داسې وایو چې هر عمل نیکی دی که نه هر عمل د ثواب دی که نه په دې نه خلاصېږو زما محترمو موږ نه چې الله غواړي هغه څه شی غواړي هغه اعمال لا نه غواړي چې په هغې باندې موږ ته پیغمبر را لېږلی او هغې موږ ته په هغې باندې حکم کړی دی او هغه اعمال لا نه الله نه غواړي چې په هغې باندې پیغمبر حکم نه یې کړی ځکه شیطان هغه د الله سره دا وعده کړې وه چې زه به دا ټول ګمراه کومه بیا یې ورته دا هم ویلې چې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین ای الله زه به دا ستا بندګانان داسې به ګمراه کومه چې ښي طرف نه وله راشم نو دا به ګس طرف ته به لاړ شي نو بیا به د ګس طرف نه راشم نو دا به مخې ته روان شي زه به ته د مخې نه راشم دا به شا طرف ته روان شي وایي زه به ته د شا طرف نه راشم دا به ګمراه کومه نو ولا تجدو اکثرهم شاکرین ته به دیو کې ډېر به چې دی نو ناشکره مونده کې یو به هم پکې ستا شکر ګزاره نه نو د شیطان د اعمالو نه د شیطان د وسوسې نه د شیطان د گرفت نه د هغې نه ځان بچ کول پکار دي او د هغې نه ځان سیټه کول پکار دي زما محترمو او دغه زه چې کوم زمونږ نن مور بیبي لاړه سبا زمونږ نمبر دی د دې دپاره تیاری پکار دی د دې دپاره محنت پکار دی او هغه محنت او هغه تیاری په څه باندې کېږي کوم چې مونږ ته الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی دی که چېرته مونږ په هغې باندې عمل ونه کړو او دې امتحاني مرکز کې مونږ ناکام شو مونږ فیل شو نو ګورې بیا زمونږ مخکینی مرحله مخکینی ځای هغه زمونږ دپاره ګوره ډېر سخت دی ډېر عبرتناک دی زما محترمو په هغې کې مونږ نشو بچ کېدلی اوس یو انسان دا خبره کوي چې د نیکو اعمالو څه ضرورت دی بس کلمه هم ویلې ده نو زما محترمو دا انسان دی په ذهن کې دغه خبره نه راولي چې صرف په کلمه باندې وخلاص شم ځکه الله رب العالمین دا جهنم چې مونږ له تیار کړی دی دې جهنم ته چې بیا مونږ ځو هغه سزاګانې چې مونږ څه کوو د هغه زمونږ د برداشت نه بهر ده زما محترمو هغه مونږ نشو برداشت کولی دا د انسان نه وایي چې خو څه خیر دی جنت خو مې هسې هم ځای دی خو لږ شانتې عذاب دی لږ شانتې سختي ده لږ شانتې سزا ده هغه به زه وسکم هغه به زه برداشت کړم نه زما محترمو دا ګوره ډېر سخت په انسان باندې پرېوځي دا ګوره د انسان باندې ډېر تکلیفناک پرېوځي ته دنیا کې د دنیا چې کوم دا اور دی موږ پکې پخلی کوو دې ته لږ یو 2 منټه لاس ونیسه ته نیولی شې دې د 2 منټه لاس
نشي نیولې. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د جهنم د اور د اویا چنده کم دی، نو دا ورته مونږ لاس نشو نیولې، نو هغه ورته به مونږ څنګه ټینګ شو، څنګه مو ته ځان برداشت کو. زما محترمو، دا خو هغه انسان وای چې چا دا شی لیدلی نه، چا دا حالات لیدلی نه، چا دا وخت لیدلی نه. ځکه هر انسان وایي چې ما اسانه ده، زما خو اور دی، نو لږ به وسوځېږو بیا به صحیح به شو. خو چې کله هغه مقام ته او هغه ځای ته دا انسان ورشي، نو بیا د انسان ته پته لګي چې یاره دا څونه تکلیف ځای دی، دا څونه د سختۍ ځای دی، دا څونه د مشکلاتو ځای دی. نو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کړي. الله رب العالمین دې موږ نه هغه اعمال والی، هغه کارونه دي الله رب العالمین موږ نه والی چې موږ د قبر کې کوم امتحاني مرکز دی چې په هغه مرکز کې موږ کامیاب شو، په هغې باندې موږ اجر او ثواب حاصل کو، چې زموږ د مخکینی آخرت دارالبقا دی کې مونږ کامیاب یو، دی کې مونږ سرخرو یو، چې سبا د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او الله رب العالمین مونږ نه تپوس کوي چې بنده دا کار دې کړی ولې دې کړی، نو مونږ به ورته وایو چې الله تا قرآن را لېږلی، تا پیغمبر را لېږلی، هغه راته دا خبره کړې وه، په دغه ځای کې دا خبره راته کړې وه. زما محترمو، خپلو اعمالو نه مونږ منکر کېدی نه شو. که چېرته مونږ منکر شو د خپلو اعمالو نه، نو الله رب العالمین مونږ سره کرامن کاتبین کېنولي دي. هغه کرامن کاتبین زمونږ اعمال لیکي، یو خبره زمونږ لیکي چې پلانې ورځ باندې، پلانې ټایم باندې، پلانې ځای کې دا کار کړو، دا خبره د خولې نه ویستې وه. او چې که ته منکر هم شي، د الله رب العالمین به هغه رجسټر به مونږ ته مخې ته کېږدي او راته به وایي چې وګوره انسانه ولې منکر کېږي د خپلو اعمالو نه. هلته به مونږ بیا څه وایو؟ دغه به وایو چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. څه چل دی عمل نامې دپاره چې نه زما وړه ګناه را ایساره کړې ده، نه غټه ګناه پرېښې ده، هر یو یې را ایسار کړی، هر یو یې په دې عمل نامه کې زما اچولی دی. نو بیا دنیا قانون تاسو وګورئ چې کوم یو انسان جرم وکړي او هغه عدالت ته پیش شي، نو عدالت هم وایي چې ورشه ثبوت راوړه، ورشه ګواه راوړه. نو چې ګواه راوړلی شي، نو دا انسان بیا د هغې نه منکر کېدی نه شي، د هغې نه په شیشه کېدی نه شي. او که چېرته موږ دې اعمالو نه منکر شو د قیامت په ورځ د الله رب العالمین مخې ته د الله حضور ته، او الله رب العالمین نه تپوس وکړي موږ منکر شو، الله به دا رجسټر کولاو کړي چې وګوره خپل دا رجسټر په دې کې څه لیکلی شوي دي، څه شی دي. دا ملایک خو دروغ نه وایي، دا به یو قسم ته موږ ته لکه د ویډیو فلم غوندې به موږ ته مخامخ راځي او موږ ته به راښکاري. نو ولې زما محترمو موږ داسې دغه ته ځان ورولو چې هغه زموږ د کامیابۍ او زموږ د نقصان او زموږ د جهنم ته د تګ ذریعه ګرځېږي؟ د هغې نه ځان ساتل پکار دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ د امتحاني مرکز په موږ باندې خیر خیریت سره تیر کی، او الله رب العالمین چې کم خبره مونږ ته په قرآن کریم کې ښودلی چې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په تاسو باندې یره وي، نه به تاسو غمجن یې. هغه اعمال دې مونږ نه والی چې مونږ باندې نه یره تیره شي او نه مونږ چې دی نو د قیامت په ورځ باندې هغه سخت ځای کې خفه یو. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.